أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابتدا کې مونږه درې خبرې ضروری ګڼلې وې چې د دې درې خبرو تفصیلات به بیانېږي. اوله خبره د انسان حقیقتو، ځکه چې انسان ونه پیژندی شي نو وحی خو د انسان دپاره راغلی ده، پیغمبران خو انسانانو ته راغلي او حرام او حلال خو د انسانانو دپاره دي. نو چې انسان ځان ونه پیژني نو خپل رب به څنګه وپیژني؟ ځکه خو د مشرانو نو دا خبره نقل ده چې من عرف نفسه فقد عرف ربه، ځان به وپیژنې نو رب به هله پیژنې. دویم چې کومه موضوع ده نو هغه قلب لفظ دی، قلب چې موږ ورته زړه وایو. دا مخکینی موضوع خو د څه حده پورې اگر چې پوره تفصیلات خو نشي بیانېدی په دې مختصر وخت کې، خو چې څومره تفصیلات ضروري وو نو هغې ته څه اشارات او څه اجمالات او څه تفصیلات هغه بیان شو. اوس دویم شی چې هغه ډېر زیات اهم دی او د هغې د وجې نه ډېر خلک په غلط فهمۍ کې دي، هغه دا لفظ قلب دی، زړه دی. زړه څه ته وایي؟ او دریمه موضوع خو بیا د وحی ضرورت او اهمیت دی. نو د هغې نه بعد به انشاءالله العزیز بیا علوم القرآن شروع کیږي. قلب خو د لغت په لحاظ سره عام طور باندې د هغې معنا خلک زړه کوي. پښتو کې ورته مونږ زړه وایو، په فارسی او په اردو کې ورته دل وایي، انګریزان ورته هرټ وایي، بل څوک به ورته بل څه وایي، بل څوک به ورته بل څه وایي. دا په حقیقت کې د جسم هغه ټوکړه چې دا لفظ ذکر شي نو فوراً ذهن د جسم هغې ټوکړې ته ذهن متوجه شي چې د دې نه مطلب د انسان په دې سینې په دې ګس طرف کې چې کوم هغه د غوښې یو ټوکړه ده چې هغې ته څه رګونه راغلي دي او څه رګونه د هغې نه تللي دي او هغه مسلسل په یو حرکت کې او هغه وینه پاس کوي رګونو ته. د هغې خپل یو اهمیت دی په دې بدن کې، خو همیشه دپاره د قلب معنا دغه زړه د غوښې دا ټوکړه مراد نه وي. غلط فهمي دا پیدا شوې ده چې کله لفظ د قلب راشي نو خلک د هغې نه مطلب هم دقه زړه والي، اگرچه همیشه دام نه وي چې دغه تېنه مراد نه وي، کله دی مرادي کله د ده نه علاوه بل یو شی مرادي. عام طور باندې د قلب تعریف چې کړی دی ما د جرجاني د التعریفات نه دا یو دوه درې عبارتونه را نقل کړي دي، نو دا مخکې واوره او بیا به د هغې نه مخکې تفصیلات. هغه وایي چې قلب څه ته وایي؟ وی القلب لطیفة ربانیة، لطیفة ربانیة، د الله تعالی د طرف نه دا یو خاص لطف دی، یو باریکی ده چې دا انسان ته ورکړی شوې ده، لطیفه ده. د اردو د پښتو لطیفت نه مراد هغه دوړه نه یادوي، لطیفة ربانیة،
یعنی د دې په صحیح معنا سړی داسې وکړي چې د الله تعالی د طرف نه یو بخشش دی او هغه بخشش په داسې شکل کې دی چې د هغه شکل هغه جسم یا د هغه وجود انتهایی باریک بینی غواړي. داسې پر عام عقل یا په عام فهم باندې هغه نشي د هغې ادراک نشي کېدی. لطیفة ربانیة او لها بهذا القلب تعلق. د دغه لطیفه ربانیه د دې غوښې د دې ټوکړې سره چې په دې سینه کې دننه پرته ده د دې سره د هغې یو تعلق دی. اوس دغه تعلق څنګه دی؟ نو دا تعلق د دې دواړه په منځ کې دا یو لطیف تعلق دی، یو غیر مرئی او یو روحانی تعلق دی. او په دې باندې به خبره کوو لګه. او وتلك اللطیفة هي حقیقة الانسان. او دغه لطیفه ربانیه چې د هغې د دې جسمی قلب سره یو تعلق دی، نو دا د انسان حقیقت دی. انسان په حقیقت کې دغه شی دی. نو چې چا ویلی دی چې انسان مې لا نه دی معلوم کړی نو د خبره صحیح کړې ده په یو لحاظ، ځکه د دې معلومول د هر چا کار نه دی. د قرآن او د سنت د تعلیماتو نه چې سړی ځان مستغني ګڼي نو د انسان نشي معلومولی، د انسان نشي پیژندی. نو دا یو تعریف د قلب کړی. دې نه سړي ته دومره پته لګي چې یو شی داسې دی چې د هغې تعلق کم از کم د دې عالم خاک و آب سره نه دی، د دې عالم سفلی سره د دې تعلق نشته. دا کم ټوکړه د غوښې چې په دې سینه کې دننه ده او زړه ورته موږ وایو، د دې تعلق خو د دې خاورې او د دې جسم او د دې طبیعیاتو سره دی. دا خو یو فزیکلی یو طبیعي شی دی. مونږ یې وینو، مونږ د هغې کلاولی هم شو، مونږ یې کتی هم شو، مونږ وله ګوتې ور وړی شو، مونږ د هغې حرکت ته کتی شو. خو هغه اصل چې کوم قلب دی چې د دې سره تعلق دی او اصل قلب هغه دی چې هغه حقیقت الانسان دی، هغه یو لطیفه ربانیه ده. دغه لطیفه ربانیه ته امام جرجانی وایي دې ته نور نمونه هم ویلی کېږي. نو دا نور نمونه چې ته واورې نو چې کله دا نمونه ستا ذهن ته راځي نو ته به بیا پوهېږې چې یاره دې نه مطلب څه شی دی. لکه هغه وایي هي الروح الانسانی، دې ته هغه روح انساني هم وایي. دا روح هم د اهل علم دوه قسمه کوي. یو ته روح حیواني وایي چې ما به الحس والحرکه، هغه په دې حیواناتو کې هم دی او په ده کې هم دی. او اصل کې چې چا ورته دا حیوان ناطق ویلی ده نو هغې غریب ته هم دغه غلط فهمي شوې ده چې دا حس و حرکت هلته هم دی او دا دلته هم دی، جوړ دا یو شان شی شو. نو روح حیواني چې دی هغه جدا، هغه خو ما به الحس والحرکت دی چې د چا په وجه باندې ستا په وجود کې حس و حرکت. او یو دا روح انسانی دی، نو دا دغه قلب دی، نو دې ته روح انسانی هم ویلی کېږي. او هغه روح انسانی اللطیفه چې هغه انتهایی باریک دی. او العالمه د دې علم تعلق هم د ده سره دی. او المدرکه د علومو د حاصلولو د ادراک تعلق هم د دې روح انسانی سره دی، د دې قلب سره دی چې دا حقیقي قلب څه ته وایي. او الراکب علی الروح الحیوانی، دا روح انسانی چې دی دا راکب دی، دا سوار دی، او د ده مرکب او د ده سورلی چې دا هغه روح حیوانی دی. دا روح انسانی او دا قلب دا داسې دی لکه په دې باقی دنیا کې لکه یو بادشاه، یو مقتدر اعلی، قوت مقتدره، چا فیصله کوي؟
هغه فیصله بیا د هغې فیصلې بیا یو ترتیب هغه له ورکړی کېږي، د هغې مطابق یو قانون سازي کېږي. لکه تاسو دا پارلیماني نظام او یا د دنیا موجوده دا نظام ګورئ که نه، په دې کې یو مقننه نو هغه مقننه چې دی هغه ضابطه جوړه کړي. پارلیمنټي یا صدري یا هر څوک چې هغه عام طور باندې نن سبا جمهوري سسټم دی نو خلک ورته مقننه پارلیمنټ ته وایي. په دې باندې به راځي د دې پارلیمنټ اپریشن به هم کېږي انشاءالله العزیز، ته به په دې خبرو پوهېږي. خو هلته د هغې یو طریقه ده چې هغه قانون سازي. بیا د هغې نه بعد داسې څوکي داسې اداري چې هغه ادارې چې دی د هغې قانون ساز د هغې قانون تحت بیا د هغې جزیات متعین کي. لکه زمونږ په دې وطن کې هغه سیسټم نشته، زمونږ وطن خو لا ډېر وروستو دی. په دې مغربي ملکونو کې د هغې دپاره یو نظام وي، هغې ته تھنک ټینک وایي. نو کم مقتدر اعلی کم مقتدر قوت ساورن چې ورته وایي، ساورن مقتدر اعلی حاکم اعلی چې ورته هغې وایي، هغې یو ضابطه جوړه کړي، د هغه ضابطې بیا لاندې جزیات متعین کوي. نو هغه تھنک ټینک دی. بیا د هغې نه بعد بیا هغه منتظمې له او قوت نافظې له ورکړي چې شا به یې دا اوس عملي کوي. نو دې انساني جسم کې هم دا درې واړه خصوصیات پراته دي. یو په دې انساني جسم کې دا قلب دی چې دا لطیفه ربانیه ده، دا یو اراده کوي. د ده د ارادې دپاره د عملی شکل او د عملی جزیاتو تعین دماغ کوي. دماغ د ده یو قسم له وزیر دی، دا د ده تھنک ټینک دی. بیا هغه دماغ چې د هغې دپاره کوم عملی شکل ورکړي نو بیا د هغې دماغو په واسطه باندې دی که د لاسو سره متعلق کاري نو هغه لاسو ته یو حرکت را پیدا شي چې شا به ور اخوا شه دا کار وکړه. لکه مثال په طور باندې دماغ دا فیصله وکړي چې یاره خېټې ته ضرورت دی، لکه مثلا هغه فلانکي ځای نه درخواست راغلی دی چې موږ له پول جوړول پکار دي. نو داسې دلته د دماغ د قوت انساني د لطیفه ربانیه چې ده دا قوت انساني دا چې کوم فیصله کن دی، دا شاهي قوت چې دی، دلته د خېټه نه یو درخواست راشي چې دلته کړ کوړ کېږي او دې له څه پکار دي، دې له ډوډۍ پکار ده، څه شی ولې پکار دی، بس دې له خو څه خوراک پکار دی، دې د ضرورت دی. نو هلته هغه وایي چې ښه دلته دا ضرورت پوره کول غواړي. نو دماغ بیا وایي دا به څه شی خوري، کاڼي به خوري، خاورې به خوري، شګې به خوري، که ډوډۍ به خوري، که وریجې به خوري، که سپوره به خوري، که غوړه به خوري، الو به خوري، که دال به خوري، څه به وله ښي څه به وله نه ښه. دا تعلقات بیا د دماغو سره دي. نو چې هغه دماغ ورته وایي چې دا شی وله ښه دی او دا نه دی، خو هغه بیا لاس ورته دې خوا کې ویزه دا راواله، یا په دې ژبه ورته وایي چې هلکه دې هوټل ته ووایه چې دا شی راله راوړه. دا یې د پېژندلو دپاره یو طریقه ده. نو تا ته دا پته ولګېده چې اصل کې په دې جسم کې چې هغه کوم قوت نافظه دی، هغه قوت فیصله کن قوت چې دی پکې، هغه په حقیقت کې دا دماغ نه دی. د دې وجه نه موږ وروستو خبره په عقل باندې کوو. نو عقل خو د دماغو سره تعلق ساتي. دماغ خو یو قسم له نوکر دی، دی خو د هغه شي ترتیب او د هغه شي جزیات متعین کوي، هغې مطابق دی یو قانون سازي کوي چې کوم فیصله دله بره قوت ورکړي. بره قوت چې دی هغه دته کومه فیصله ورکړي نو دی د هغې متعلق قانون سازي وکړي. خو کله کله دا ظالم بیا د خپل حد نه زیاتی کوي. دا دماغ دی چونکې ډېر لوی قوت دی، تھنک ټینک چې دی یا وزارت چې دی دا ډېر لوی قوت غواړي، دا ډېر لوی طاقت دی د سره. نو دی کله کله د هغه خپل اصل چونکې هغه وایي دی وایي چې زه د هغه اولنی لاس خو یې زیمه، نو کله کله د هغه سره دی اړي کوي، کله کله دی داسې فیصله وکړي اختیارات خو دا اخیستي په لاس کې، یو شی چې عملي کېږي خو د ده نه منظوري لاړه شي نو هله عملي کېږي. نو دې عقل کې بیا دا نقصان دی او په دې دماغو کې دا کامي دا ده چې دی بیا کله کله داسې کار هم وکړي چې هغه د هغه بره قوت نافظه ده هغې مرضی او د هغه د هغه اډر خلاف وي. دې وجې نه لکه د انسان دپاره د دې خبرې ډېر زیات ضرورت دی. کني په کار دا وه چې هغه لطیفه ربانیه چې کومه وه که نه چې هغه روح انساني دی، په کار وه چې د هغه په ده باندې یو ډېر لوی کمانډ وی او ده د هغه نه مخالفت نه شوی کولی، نو بیا خو امتحان نه و، بیا خو به د هر څه ټیک و.
ځکه خو قرآن هغه نفس چې دی هغه ته کله نفس هم وایي، دغې روح انساني ته، دغې لطیفه ربانیه ته، دغې عقل ته قرآن کله تعبیر په نفس سره هم کوي او د نفس هغه تقسیم کوي. نفس ته اماره بالسوء هم وایي، نفس ته لوامه هم وایي او نفس ته مطمئنه هم وایي. او قرآن بیا تا ته او ما ته د دې خبرې توجه هم راکوي، وایي قد افلح من زکاها ونفس وما سواها، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اوس دا ولې هغه خو پکار ده چې خو لطیفه ربانیه ده چې هغه نه خطا کېدی، لیکن هغه ځکه خطا کېږي چې د هغې تعلق د دې ظاهري جسم سره دی، هغه تعلق د دې جسم سره په واسطه د دې دماغو دی، په واسطه د عقل دی. دا دواړه څیزونه کله کله د هغه نه بغاوت کوي، نو کله کله په ځای د دې چې هغه دته څه شی وښیي نو دی الټا هغه باندې دباو اچوي. لکه په دنیا کې کله کله حکمرانانو باندې د عوام دباو اچوي، حکمران یو فیصله کوي، قوم پسې راپاسي او د عوام راپاسي او یو احتجاج وکړي، هړتال وکړي، یو احتجاج وکړي، جلسې او جلوسونه یې غل غوبل جوړ کړي، دا شی نه منو، نو مجبوره شي خپله فیصله واپس والي. نو دلته هم داسې یو صورتحال دی، دلته د انسان ازمیخت او امتحان په دې کې، چونکې انسان خو دلته د ازمیخت دپاره پیدا دی، امتحان دپاره پیدا دی، نو د دوه قسمه امتحان دی. یو قسمه امتحان دا دی چې د خپل دماغ او خپل عقل او خپل فکر هغه د هغه نفس په هغه طریقه باندې تابع کي چې د کوم ځای نه دا نفس راغلی دی. لکه اوس ګوره موږ دې ته روح وایو، اولنی تعبیر موږ د دې نه په روح انساني سره وکړو. اوس دا روح یو داسې لفظ دی، په دې روح باندې موږ راځو خبره کوو. دا روح یو داسې ټکی دی چې د دې روح سره یو بل لفظ دی چې هغه روح په معنا د وحی دی، دا د بره نه راغلی دی. نو دا روح چې دی د دې د غلطېدو نه د بچ کېدو طریقه دا ده، دی به کله به یې دا لاس و خپې غلطوي، کله به یې دا ژبه غلطوي. د دې ژبې اهمیت چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیان کړی دی، وایي امسک علیک لسانک، دا ژبه دې په ځان، دا ژبه دې لږ را کنټرول کړه. او حدیث کې چې دا راغلی دي چې یو سړی کله کله په ژبه داسې لفظ ووایي چې د هغې په وجه جهنم هغه ویښته ولویږي، دی ته خبر نه وي خو یو لفظ داسې ووایي چې د هغې په وجه د جهنم ویښته ولویږي. نو دلته اوس مسله دا ده چې چونکې د هغه سره اختیارات دي دغه روح انساني سره، او دلته د لاس او خپې هر سړی په دې کې دی چې دغه د اختیاراتو دې ځای ته زه ورسېدی او دا اختیارات ما د هغه محدود کړی او د هغه په ځای مې د اختیاراتو په دې ځای قبضه ولګولې. دا یو کشمکش دی دلته. نو تعالی الله تعالی وحی د دې دپاره رالیږلې ده چې هغه وحی روح دی، وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا. دې وحی ته الله تعالی روح وایو چې ستا په بدن کې چې کوم روح دی، اگر چې دا قوت دی او دا داسې قوت دی چې دا قوت حاکمه دی، خو دا قوت حاکمه د دلته په خپل وجود کې دننه دشمنان دي، دی خطا کوي، کله د عقل خطا کوي ځکه دی هم ډېر زیات قوي دی، کله د خواهشات خطا کوي، کله غضب خطا کوي، کله ژبه خطا کوي، کله لاس و خپې خطا کوي. نو د ده د بچ کېدو طریقه څه ده؟ نو ده دپاره الله تعالی بیا دا نظام راوستی دی چې ته به دی بچ کې چې دی په صحیح طریقه روان شي، دی به ته برابرې، نو څنګه به یې برابرې؟ قد افلح من زکاها، د ده تزکیه به ته کې، هغه تزکیه به ته په دې کې چې دغه چې څنګه روح دی نو داسې یو بل روح د بره نه راغلی دی چې هغې ته وحی الهي وایي. نو ته به دغې وحی الهي په دې روح باندې هم حاکمه ومنې، ستا په دې وجود باندې خو ستا دا روح انساني حاکم دی، ستا په دې وجود باندې خو څه شی حاکم دی؟ دا روح انساني او دا قلب په حاکم دی، خو ته به په دې روح انساني باندې د بره یو بل حاکم ومنې چې د هغې هغه وحی الهي ده، هغه وحی الهي به پې ته حاکمه ومنې، نو بیا به دا زکاها، دا به دې به تزکیه وشي. او چې ته پې هغه حاکمه ومنې نو بیا به دا روح او دا نفس به نفس مطمئنه شي بیا، او په ابتدا کې به دی لوامه شي، او که دا نه وي نو بیا به دی څه
اماره بالسوء به بیا. ولې به اماره بالسوء؟ ځکه دی خوا او شا په داسې دشمنانو کې ګیر دی چې هغه نه پرېږدي اختیاراتو ته. لکه تاسو د مثال په طور باندې ووایي یو مضبوط حاکم دی او یو کمزوری حاکم دی. په یو علاقه کې یو بادشاه دی خو د هغه په پشت باندې بل قوت شته، په هغه په پشت باندې ډېر لوی قوت دی. نو که د هغه ته دننه ساړی ګړی په ملک کې جوړ شي هغه ورته څه نقصان نه رسوي. ولې؟ ځکه چې د هغه په پشت باندې یو بل قوت موجود وي. هلکه وایي یاره د ده په پشت باندې فلانکی قوت. لکه زمونږ په دې وطن کې مونږ عامې خبرې دا کوو چې یاره بس ټیک ده د عوام یې نه مني خو هلته مشرف چا منه د مثال په طور باندې یاره عوام یې نه خوښوي، فوج یې نه خوښوي، قوم یې نه خوښوي، هېڅ څوک یې نه خوښوي، خو هلته په شا یې امریکا ولاړه ده، په شا یې ټول مغربي قوتونه ولاړ دي. څوک به ورته څه ووایي؟ دا یو مثال مې درته ووایي. نو چې د کوم حاکم په پشت باندې څه قوت نه وي نو چې هغه ته د ښکته نه څه لږ اړی پیدا شي نو هغه غریب خو مجبور دی خوا او شاته بل قوت خو نه، نو هغه لازما د لاندې قوتونو ته څه شي بیا هغه هغې ته راټیټ شي، هغه هغې ته تسلیم شي، سرنډر شي، ورته د خپل اختیاراتو نه هغه ته دستبردار شي. نو دا یو بنیادي خبره ده چې دا خبره دې په ذهن کې نو ته به د دې قلب او د دې حقیقت به او بیا به د دې هغه وحي الهي ته احتیاج، هغه احتیاج باندې خو وروستو مستقله خبره کوم، خو دا خو ضمناً پکې خبره راغله. دلته خو ما صرف دا خبره کوله چې دا الراکبه علی الروح الحیواني، دا روح انساني په دې روح حیواني باندې څه دی؟ راکب دی، دا مرکب دی. همدغه وجه ده چې مرګ څه ته وایي. بیا د مرګ حقیقت که چېرته مقرره هغه به هم چېرته کې په یو خاص انداز کې بیان شي چې مرګ څه مطلب دی. مرګ بل څه مطلب نه دی. مرګ مطلب دا ده، د مرګ مثال داسې دی لکه یو سړی په سورلۍ باندې سور دی، سړی یا روان دی له دې ځای نه ته ملګري ته ځي او په اس باندې ځي او په دې لاره کې روانو واړۍ ته او بیا داسې پسې خال ته چې ورسېدو نو اسې مړ شو. اسې څه شو؟ مړ شو. نو دی پیاده شو. د مرګ مثال هم دغه شی دی. مرګ نه مطلب دا دی چې دا روح انساني پوهېږې په خبره د دې خپل مرکب ده، د ده نه دا مرکب ختم شي، د ده دا سورلۍ نه ده، دا سورلۍ غریبه دا د ده نه مړه شي او دی د سورلۍ نه بغیر شي. نو دله الله تعالی دا سورلۍ ورکړې ده او دې ته یې ګوره دې جسم ته او دې روح حیواني ته سورلۍ د دې دپاره ویلې ده چې هسې نه چې دا په تا باندې د پاسه سورلي شروع کړي. دا خبره الټه نه شي چېرته. کم خلک چې د هغه آسماني وحي باندې د دې خپل روح تزکیه نه کوي او د دې روح د طاقت او د قوت دپاره هغه آسماني روح چې هغه وحي ده هغه ضروري نه ګڼي، نو الټه بیا چونکې هغه بیا اگر چې حاکم دی خو هغه ډېر انتهایی کمزوری حاکم دی او دا څومره د شرم خبره ده چې سړی حاکم هم وي او په تخم ناشي او لا بیا دومره کمزوری چې د لاندې خلکو خبره مني. د هغې دپاره دی حاکم نه وي بلکې هغه د هغې دپاره دی محکوم. نو بنیادی خبره دا ده چې دا ظلم چې شرک ته ویلی شوی دی د دې یو تعبیر دا دی ان الشرک لظلم عظیم. شرک ډېر لوی ظلم دی. نو ظلم څه ته وایي چې وضع الشیء فی غیر موضعه. نو الله تعالی په دې جسم کې یو قوت حاکمه درکړی د هغه کار دا و او تعالی په کار دا وه چې تا په دې جسم حیواني او په دې جسم طبیعي باندې په دې فزیکلي وجود باندې دی هغه روح حاکم کړی وی خو چې تا هغه حاکم کمزوری کړ او تا کمزوری کړ قد خاب من دساها، تا خیرن کړ، تا پې زنګ ور واچو. شی چې خیرن شي د هغې قیمت ختم شي، چې زنګ یې ووایي د هغې قیمت ختم شي. نو د دې دا دساها د دې دا قیمت کمول دا دي چې د ده قیمت چې په څه وجه زیاتېده هغه کار تا ونه کړ، هغه ریګمال دی وله ور نه کړ، هغسې دی هغه غوړ نه کړ، هغه قوت د ده سره شامل نه کړ. نو دی کمزوری شو. چې کمزوری شو نو دا تا ظلم وکړو. اوس دا جسم انساني چې دی دا په دغې روح انساني باندې حاکم شو. الټا دی په کار و چې دی حاکم وی او دی الټه څه شو. او دقه د خلافت معنا هم ده. هر انسان خلیفه دی. هو الذي جعلكم خلائف في الارض. خلافت کې به دا تحقیق راځي. بیا هغه هم دې سره متعلقه خبره ده چې ورسره یو ځای کې نه پوهېږي. هر انسان خلیفه دی او بیا د دې انسانانو دپاره بیا یو خلیفه بل وي